نبی علیہ السلام ته یو کس راغی بوډا او امسا ورسره وه. ابن کثیر حدیث ذکر کړی او دوره بوډاو چې د عروضي په دې سترګو راغورځېدلې. الله حبیب نه وی ما هیڅ ګناه نه ده کړې، خیره ګناه مې کړې، زما ګناهونه به الله معاف کړي. الله حبیب ورته ویل د دې په لګورې زما عزتمندو چا چې څومره ګناهونه کړي او د مرګ نه مخکې دې نن توبه وباسي نو الله د توبه قبلای مو ګناهونه معاف کړي. او که کله ځنکدان او عذاب الهي مخله راغی نو بیا ګور لوی کافر لوی توبې استغفار توبې الله قبول کړي منظوري کړي دی وجنه چې پزان رحم کو مرګ د سر د پاسه زما عزت اوس خدا سي مرګونه دی په لګورای چانه په ولاړه ساوزي سوب مثال په تور تاسو سره بساري ملاوي ما خام داغه د جنازې اعلان دغه شانده کنه لا تاسو د ځان نسوره کشران خخ کړه کشران مزان نه خخ کړه مشران سور لاړل داسې یو ځل به تاسو زما عزت مند وفات شو او دې قبر کې بیا نسوک د چا فریاد اوري نسوک د چا جړا اوري دې کې کوګه ک غمین بچي به سره ناسي خپلوان بکینی مدد بدیو کی شوک به تسلی در کی او کني نو د دنیا بعضی مصیبتونه په صبر خلاص شي تی سره او بعضی راځي چې به صبر چې کوي بعضی خلک چې پر اړه مې تنگ نه پچو ته خلاص شي والله د اخرت د پریشانای باره کې وای چې که صبر کې نخلاصيږي او که بے صبری کې نو نخلاصيږي. یو د خپل آینده نسل ډیر فکر وکړي. په خواب مشرانو دا سکول کنه چې امام ته وداوي چې بیت زموږ امام خو زموږ اهم خبره چې بچو تربیت شي دا آینده نسل تاسو دا بچی را روان نه دي د دې ډیر فکر وکړ دي ځکه ماحول زموږ ټول د بی دیني شوړي معاشره ټول بګړاو ده کچره دا بچی نن د علماء سره کین نه وي او د قبر او خیرت او شریعت موافق د تربیت ونشي نو سبا د خپل والدین لم د شرمندګۍ سبب به جوړيږي او نور معاشره لپاره هم جوړيږي دا خپل بچی باقاعده څه کوي جماعت ترا لګي ادا کار د دنیا کو اخلاصيږي دا ځان باندې سلام تنگ کوي باز سړی راسي بچی دی وجنه تبا کی چې سکول له خویلږي نو بیا وایي یره مازیګر کې بده امي خو سره افلانه کار بو کی ناغه قرآن وای نه دین وای ور اکثر بچی بیا دی والدینو له خیره کوي او یره مال جمعات نه خوله نو ځان لن تنگ کوي دا کار خلاصيږي سم نه خلاصيږي قسم دې ځان مو وجل یو چې الله سې لیکلي غنه ډیرول نشه زموږ درکه عمر ګره نو غال ته خلق دا مسلهه جوړي ناغه پلار میراغه نو مور ملکور کې چې خلق ماسوتنم کار کوي او تراشی پس کار نه کوي وی هغه ولوي چې الله د لاس خذول حکم کړی لاس می درځي خذول اوس پاغلاس خذول کې ډیرول او کمول چا کار دی اے دومره کار کوي د الله بندګانو چې سنت طریقه په برابرۍ کې باقی ګوره رزق ډېرې دل په ډېر کار نه دی دا به ایمان او موږ تاسو لرو حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلی او دا علما زغفل د جمعې په خطبه کې خامخا دا حدیث و دا الله حبیب او جبرئیل امین علیه السلام ما تراغلی او د دې خبرې پیغام او وحی ماته د الله د طرف نه راغله چې خبردار شي رزق تقسیم شوی دی رزق 50,000 کال مخکې زموږ استاد پیدایش نه رزق تقسیم شوی اوس دا خورسو کوئی چې رزق تقسیم شوی د الله حبیب یا فتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوکلوا علیه چې کله استاد عقیده دا مسلمان چې رزق تقسیم شوی نو مختصر د دنیا کارو کا توکل په الله او کا ډیر وخت لور کا ډیر وخت دین لور کا نو موږ ډیر نه چې یو غنټه دین لور کاو په دې خبره وکړه دا مثلا تاسو ګورئ نه بعضی خلک لک کار کوي او رزق ډیری او بعضی سره ور سره شپه او ورځ لګیای او کم یو کله تاسو ګورئ د غز مکه نو کله پکې زمیدار خکېږي او کله پکې راغورځيږي یو دکان نه پاغه یو دکان کې کله ته په برخه کله کتر غورځيږي دا درته الله خی چې دا دکان ګورې چې ظاهري او سبب دی او کمول او ډیرول وال سوق دی دا ازمه کاسي او ظاهري سبب دی چې ته جایز کار کې او ګور ډیرول او کمول وال سوق دی په دغه ازمه کې بعضی سړي جیداد یا پکې مزي کوي بعضی پکې ټکري وي نو معلومه دا شو چې د کمی او د ډیرو دغه د چا طرف نه دی دیو جن ګور کم شي چې ته د اخرت د تیاری نه تیار غافل کې ستاره بچي دي ستاره پټه دي ستاره دکان دي خو ته د اخرت لوزګار نشوي نو دې ته الغرور وای
دی په دوکه کې واچولې. الله وی اے خلقو وعده د الله حق دا، قیامت راځي، مرګ راځي، د قبر جزا سزا شتا، طول میزان شتا، نو د دنیا ژوند مدوکه کې وانه چي. ولا یغرنکم بالله الغرور، او تاسو دوکه کې وانه چي دوکه کې چون کې. نو دوکه کې چون کې خو یو شیطان دی. علماء د غرور یو معنا دا کړي، هر هغه شی چې ته د قبر تیاری لپاره نه وي. بای سړی د بچو په خدمت کې لګیا وي، څوک په دکان کې، څوک د کرسۍ او د اقتدار او د وزارت نه قبر له تیار نشو. پیږي خبره کم شي چې مرګ راغې او هغه ته د قبر او د آخرت د تیاری نه په غفلت کې چولې دی لغرور وایي. دیو جن ما عزت مندو چې موږ تاسو د قبر او دی وخت خو ډېر توبې وباسه. تاسو ګورئ په کافر په موږ مسلط ته د موږ د اعمالو د وجه زموږ د بادشاہان په موږ مسلط دي. د دې چا په لاسو کې دي. کوم تاسو توبه وباسو نو دا ظالمان بادشاہان او ملانه کان کول شي کني شي کوله. او دا دې دور کې ډېر توبې وباسه. هغه می چالوي دي مرګور الله. مې په دې دور کې د نور ګناهونو علاوه هر مسلمان 15 پیری درجه دروغ وایي. او دروغ ول څه شي؟ گناہ کبیره ده. نن دا د ټولو دور ده کنه. اکثر ټولو لدا چې خلک ولاړی چې د zarar نم د غریبانان خلک یې دي، معتبر خلک ولاړی کنه. نو هر دیری ته 15 کسان درجه راځي او د یار یو له جواده مې درته ها پیری خبره وه. هغه درکه یو کا ساده غونډه نه سو ساده بنو حسین یو سره وی یو راغه هغه سره می وعده وکا، وی بل راغه هغه سره می اقرار وک، او وی بل راغه هغه سره می جبه وکا. پیری خبره وه. نو دا جبا او اقرار او وعده ول سجده هر مسلمان 15 پیری درځ دروغ وي. اگر یو کس راغی زه خو تنگ شم سوکم بیا مې هغه د مرګور لوي نا علماء ډېر خوشاله شول. دا هم د پارم شو. ځنې وخت کې ګوره داسې خلکو له توریه استعمالوي چې دروغ نه بچ کیږي. توریه دي ته وي چې داسې خبره کې چې سړیم په خفه نه شو دروغ دی مونږ. ابو بکر رضی الله عنه چې کله نبی رسول الله سره هجرت کولو، نبی رسول الله ورپسې ابو بکر رضی الله عنه ته مخ کې روان. نو یو کافر ابو بکر رضی الله عنه ته وایي د کوم ځای اراده دي د ابو بکر. نو کاغه چې الله پیغمبر را سره کافر خوې چې چاو خو رسول خان نام دی او نبی رسول الله قتلولو. دغه وخت ابو بکر رضی الله عنه ته دروغ ویل جایز وو. دیو مسلمان مال او جان له خطرین ته به دروغ خامخاوي. ویګه په خبره باندې او یو سره داسې تقوا کوي چې دغه وخت هم داسې خبره وکړي چې مسلمان مال او جانم بچي او صریح دروغ نو مېدا کمال له ابو بکر رضی الله عنه ورته رجل يهديني الى سواء السبيل. ودا یو سره دې ماته دې غلا راخی. ورته الله حبیب هم درسنه بچو او صریح دروغ منوي. ناغر دې عمرګي لمې متدا سی ولا وای هغه بیا خو خاصه زه خدا سی وام به چې څوک در راضي وای چې ما بای مال بوټ راکې ته ولای زما غم مکوا، غم د ځان کوا. په دې خبره باندې وای زما غم مکوا. په دې خبره باندې تاسو مولا داسې وای چې بای زمو غم مکوا، غم د ځان کوا. دا یاد ساتئ دا شی د دین نه دی. نبی علیہ السلام فرمایلی مشکات شریف کی حدیث ته چې کوم سړی په خپل خلاو په هرس مشری غواړي دی الله دې خپل نفس ته سپاري. دا حدیث ته د نبی علیہ السلام څه سپاري؟ خپل نفس ته سپاري. او چې نفس له خلکو یې سم کار ونه کوي چې نفس له الله سپارل نو سم کار وکړي کې کوي. او دا مسله ده چې کوم سړی مشری نه غواړي خو خلکو مجبور کو نو الله دا غسر خصوصي مدد وي. په خبره باندې دیو جن امام مهدی رحمت الله علیه چې پیدا کیږي موږ اوسه مسلمانانو عقیده نو دا هغه په خصوصیاتو کې یو دام نشابه مشری نه غواړي. کله به پټیږي په مدینه منوره کې نو چل ته خلک خبرېږي نو مکی حرم ته براده وکي وای طواف وکي او دا مسلمانان به تنګشي وي. نو باز اولیاء او د الله دوستان به پیژني او مجبور به کی مشرعي د پاره. دیو جن چې کله یو سړی په خپل خپل مشری غواړي د دوارو جهان او د سردار د مبارک خلین روتی چې هغه سره به مدد د الله ني. ابو موسی اشعری رضی الله عنه مشکات شریف کې حدیث ته وایي د نبی رسول الله ملاقات تراتلم یو دو کسان را سره مرګري شول. دې خبره ته سوچ کوی ما ته پته نه و چې دې څه پر راځي. نو چې کله موږ د الله د حبيب صحبت با برکت توردن نشو نو دې دو کسانو سره مشری غوښتا
چې مونږ هم فلاني ځای کې مشر کا فلاني ځای د دواړو جانو سردار ورته سوی وی تاسو لپته نشتا چې څوک دا شی په خپل غواړي مونږ یې غل نه ورکو ته په خبره باندې دا زموږ د دین اصول دي چې څوک دا شی په خپل غواړي اے قسم دې کلمن خلق نه دی هغه سره د دې غم دی چې د ځان جواب بسنګ ورکوم دا سیده کنه ده او چې دې ټول کلی ته پوس فرض د قیامت تا نه کی ته د ذلې مشر شوی او دا غي د ټوله د بازي شي نه غره توبه هم سړی نشي سته کما د دې مشر مالو خړو پیمانه شو نو را بشم دلا چې ما خوستا مال خړلې نو دې برالیا بخنو کی یا بزس کوشش کوم دله به حق ورکم او که په دې ذله کې ما د داسې خلکو حق خړلې چې اوس پی جنم نه ابل نو زارو توبه او باسم څنګه توبه وای تاسو مال چلو خای دغه خبره وای مشترکه حق نه وزن ساتي یو صحابي نبی رحم السلام ته صحابي راغې او داسې سوړی پلاسو کې نیولې وای دا الله حبیبا دا ما د مال غنیمت ناغسته او دا میراړو الله حبیب ورته مال غنیمت د مجاهدینو شریک شي چې کافرونو حاصل شي په خبر خو زما پويږي ټول کړه الله حبیب ورته چې موږ اعلان وکړو نو تا اعلان اوریدل ویا ما اعلان اوریدل ویول دي نه راړو دا ځان سره که پرز قیامت به راړي زب کم سړی را غواړم دي کې خود ټولو برخه ده سړی په جړه لاړو پويږي په خبره باندې زب سوق را غواړم ستا په دې ما رومال او په دې زره وړای کې د ټولو مجاهدینو برخه وا زب کم سړی را غواړم تا چې اعلان اوریدل او مشترکه حق دیوالو ویلار شاه مال دې چل نه راځي پرز د قیامت کدا راړي پويږي په خبره باندې د قیامت خبرې ګورې ډېر خطرناکي زما عزت مند پر دې حق در لپتشته اې د نبی رسول الله یو خادم او په سفر کې به دا غي د اوخنا دا غي سامان ک تکولو پور تکول او مشکا شریف کی حدیث ته یو نا خبر غشراغه غپو لګي نو صحابه وې دته د شهادت مبارک شي دا سور لوی خبره ده چې د دوارو جهانو د سردار خادم دی او دا غي په خدمت کې ورته غشراغ او پاغي باندې شهید شو نبی رسول الله وینا تاسو دته د شهادت مبارکي ورکوي وی هغه صادر چې د ټولو خلکو شریک مال غنیمت کې او د بغیر د تقسیم اغسته واغه د جهنم د اور صادر د نتاو دی پیږي په خبره باندې د جهنم د اور صادر د نتاو دی د الله د حبیب خادم دی په سفر کې ور سره مرګره دی د دوارو جهانو د سردار خدمت کوي او غش راضی خو چې مشترکه یو صادره غسته وی هغه تاوشه او کدی کې پردې حق وړل نه دا پردونه په پسې ایمان سره وایي کدی کې د امر داړې نه او پردې حق وړل نه ویږي په خبره باندې پردې حق وړل نه ندی کې بسی ورکم خلق چې پويږي موږ استادو الله دې هغه شهادت قبول او منظور کړي مولانا محمد حسن جان سے نو ما سره ناس مالوی دا یو ځل خلکو مجبور کم بیا دې زما توبې زنو درېږم اعلان کې داغدا چې درې درو چې درې دوه نو پاس کېدو فکر په خبره باندې وېزه په درس او تدریس نو وتم چون کې غماره داړې کول نه مالوي او په درس او تدریس او د خپل عبادت نوزم او زم المنول زما دور وسی چې نشم برابر ولې فکر په خبره باندې څوک چې پويږي دې کې د مې عزت مندو کې دغه او د دین شی ګورنه کې څوک دلوي چې دې باندې بدین راضي قسم دې کې پدې دین راضي دا د دنیا شی دی ټیکو دنیا له سره څوک چالوي چې دې به دا صحیح فائدہ راکې نور دي یو پدې جنگونه مکوي یو پدې پرزونه مکوي دا څه دین شی نه دی اکثر خلک په یو بل مړ کوي بغض کینې وي دروغ په موای ورور به زمو غم مکوا دغه په خبره باندې هغه یو کس راغی غوي چې څوګای مای چې دله بسوا په د نېشنل په ما ولې ما غم مکوا زه خو د باچا خان سپای په دې خبره باندې نو الله رب العزت